څومره چې هم د پی ډي ایم ورونه دي نو هغې ټول تیرا مخې ته شي ځکه چې پی ډي ایم والا اکثر ګیلمون وي نوید به یي ته د دې نورو دپاره ویډیو نه کې صرف د عمران خان دپاره کې نو د پی ډي ایم ورونه ویډیو لازمي مخکې شیر کوي ځکه چې د پی ډي ایم چې کوم احتجاج دی نو د په 144 لګېدلې ده خو دغه جنون او دغه جذبه تاسو کتلی شئ ملګرو چې ریډ زون چې کومه ایریا ده نو هغه کراس کړه او سیکیورټي والا چې کوم دی هغه مکمل ناکام شو د اوس چې کوم معلومات دي نو د هغې مطابق ویلی کېږي ده چې د پی ډي ایم چې کوم کارکنان دي نو هغوی چې کوم ریډ زون ایریا ده نو هغې کراس کړه او ورواوړېدل هغه ریډ زون ایریا یې کراس کړه سپریم کورټ طرف ته روان دي احتجاج څه باره کې دی د پی ډي ایم هغه هم تاسو ته معلومات دي چې یاره کوم چیف جسټس دی د هغې خلاف دغه پی ډي ایم والا خپل احتجاج کوي ریډ زون ایریا یې کراس کړه ملګرو ویلی کېږي ده چې سیکیورټي کوم سیسټم دی نو هغه مکمل ناکام شو ولې ناکام شو تاسو ته پته ده په ملک کې مهنګایي ده په ملک کې حالات خراب دي نو چې کوم آنسو ګیس او د شیلینګ چې کومې ګولۍ دي نو غالبا چې هغه ختمې شوي دي نو دغه خلک ښه په پرامنه طریقې سره د ریډ زون ایریا د هغې نه واوړېدل چیف جسټس څه فیصله ده نن هغه هم ډېر ملګري به نه خبر نو هغه به موږ تاسو ته دغه اپډیټ درکړو چې د چیف جسټس به نن د شهباز شریف اعلان کوي چې یاره دا اهل دی یا نا اهل دی ولې د نا اهلۍ اعلان به نن کوي ځکه ملګرو چې په 14 تاریخ باندې د پنجاب او د کے پی کې د الیکشن ورځ وه پرون هغه ورځ تیره شوې ده نو حکومت مکمل ناکام شو په هغه الیکشن کې وجه څه ده وایي چې یاره پیسې نشته دی که څه مسله ده هغه مسله به تاسو ته پته هغه راسره هم په کمنټس کې شریک کړئ خو د اوس چې کوم اپډیټ دی او کوم معلومات دي نه هغه هم دقه دي دې سیټ کې تاسو ته ښکاري ماشاءالله زموږ چې کوم د جمعیت کارکنان دي نو د هغوی جذبه او جوش وګورئ داسې طریقې سره په هغه ګیټ باندې ورغله او داسې طریقې سره په جوش او ولوله باندې روان دي دغه طرف ته د سپریم کورټ طرف ته د چیف جسټس خلاف نو ګورو ملګرو چې څه کېږي پرامن احتجاج اعلان یې کړی دی خو د پرامن احتجاج خو دغه حالات دي چې یاره ریډ زون چې کومه ایریا ده چې هغوی ورته یو دغه لګولی دی چې یاره دې نه اخوا به نه وړئ نو هغه خو کراس کو دغه پرامن احتجاج به کوم ځای پورې رسي نو ګورو بس الله دې هغه وکړي چې د وطن پکې خیر وي نو د پی ډي ایم کارکنانو دپاره دا خصوصي ویډیو ده چې ستاسو جذبې ته سلام ستاسو همت ته سلام تاسو دومره جوش او جذبې سره روان یې دغه احتجاج دپاره چې چیف جسټس چې کوم نن اعلان کوي نو د هغې خلاف چې یاره دا اعلان دی نه کوي چې یاره شهباز شریف د نااهلۍ خوب دی چیف جسټس نینی خو ګورو یو طرف ته د چیف جسټس پاور دی او بل طرف ته د پی ډي ایم دغه کارکنانو پاور دی نو کم پاور به کامیابیږي هغه خو به د ټایم انتظار کوو چې فیصله راشي نو بیا به در سره هم بلې ویډیو شریک کوو خو تاسو څه وایئ د دې پرامن احتجاج حوالې سره تاسو مخکې هم حالات کتلي دي چې کله د پی ټي آی جلسه وي یا هغوی احتجاج وي د هغوی سره کوم قسم حالات شوي دي هم ستاسو د مخې دي او د پی ډي ایم حالانکه ما اوس اے آر وائی نیوز باندې دغه خبرونه واورېدل چې یاره د حکومت دپاره یو قانون دی او د نورو چې کوم اپوزیشن کسان دي نو د هغوی دپاره بل قانون دی نو هغه خو څه نوې خبره نه ده ځکه چې په دې ملک کې قانون خو څه شته نه او نه د قانون نوم ور نشان شته دی خو هغه کس سرکار دی چې د چا سره پاور وي د هغه کس منلی کېږي څوک چې خپله خبره په بل چا باندې ځای کولی شي نو کمنټس کې را سره خپله رایه لازمي شریک کړئ او د کم چې د پی ډي ایم کارکنان دي نو هغوی څومره جوش او جذبې سره دغه احتجاج لتلي ځکه دا ویلی کېږي چې څومره هم د پاکستان خلک دي نو ډېر په غټ تعداد باندې اسلام آباد ته روان دي خپله رایه را سره کمنټس کې شریک کړئ ویډیو د ملګرو سره لازمي مخکې شیر کړئ چې د دې پرامن احتجاج او د دې حالاتو نه ټول پاکستانیان خبر شي د لوی الله په امان